بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو یو ځل بیا ستاسو خوږ ملګری ستاسو خوږ دوست ملک سلطان د آزاد ټي وي په سکرین باندې تاسو سره حاضر دی. قدرمنو عزتمندو، په عوامي مسایل کې نن زموږ سره چې کوم ملمه موجود دی دا د پاکستان تحریک انصاف یو سماجی کارکون دی. د سره موږ نن ناس یو، د سره خبرې ترې کوو. زموږ سره اوسئ، یعنی آزاد ټي وي سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګران ورور ستاسو خوږ نوم عبدالله بھائی، تاسو د پاکستان تحریک انصاف سره تر کم وخت نه جوړاوئ؟ جی مونږ 2013 نه پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت کړه، نه را روانو تر د 2018 الیکشن پورې. دا خلک لګیا دی ځای په ځای دا خبرې کېږي چې یاره مهنګایي راله، او دا خلک چې کم دی نو په دې باره کې یو دغه جوړ کړی دی چې یاره د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی نو एकदम مهنګایي راله. ډېرې مسلې داسې دي چې هغه لکه مطلب دی خلکو ته یو پریشانۍ سبب جوړېږي. په دې باره کې د ناظرینو ته تاسو د خپلې پارټۍ حوالې سره څه وایي؟ ټول نه مخکې خو زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم ملک صاحب او ستاسو د ټي وي آزاد ټي وي چې دوی ما غوندې سړي له، یو غریب سړي له، ادنا سړي له دوی خپل ټایم ضایع کړ رالل. ټول نه مخکې ستاسو شکرګزار یم. د نه بعد ناظرینو ته موږ دا وایو چې پارټۍ مو ډېرې وي، خلک هم ډېرو، سن 47 نه دا کیسه را روانه ده. کله څوک ته چا سره کېږي، څوک ته چا سره کېږي، خو چونکې ینګ سولجر چې سوره وو او د 2007 نه بعد چې کوم د پی ټي آی یوه راغلې وه د چینج په نوم باندې، تبدیلي په نوم باندې، نو ډېر خلک او ډېر زیات چې کوم مایوسه خلک وو لکه نورو پارټو سره یې تړون نه کوو، د هغوی ملګرتیا نه کوله، ولې چې هغوی به الیکشن کې کومې وعدې وکړي د هغې به 15 کاله بیا هغوی هېڅ قسمه نوم نه اخسته، خلاف په چلېدل، خپله منمیا به یې کوله. نو خلک ډېر زیات مایوسه شوي وو. نو دی د یو نوي اواز سره، د یو نوي سوچ سره راغی. حالانکې موږ ته به د ټولو خلکو وي چې به سیاست ته لاړ شي، بس دا واپس دغه شان شي. موږ وی نه به دا ټرای نه دی، او عمران خان یو ښه سړی دی. باقي لکه ما خپله هم ډېر زیات تقریرونه، نو ټولې خبرې به د ده تاسې روغې برابر خبرې وي. که موږ وی کو بھائی دا سړی په قیادت کې راغی، د کامیاب شو، پارلیمنت ته ورسېدو، انشاءالله چې دا سوره مایوسه خلک دی دوی به دې سره ښه شي. نو هغه وخت الله راوسته په 2013 الیکشن کې الله پاک هغوی ته کامیابي ورکړه، د صوبې حکومت یې ورله ورکړ. نو بیا به موږ ته د مخالفینو اپوزیشن وي چې بس تاسو خو صوبه کې ټرای شوئ، څنګه وکړه 15 کاله کې. حالانکې داسې ونګ زمونږ امینه مجاهد صاحب یاره زه هم 15 کاله کې هغه چې موږ له یو ټرانسفارمر او 3 کمبې دغه کوی موی کېبل یا سیسته بیسته که نیستم، نو چې د څه مسله کې به ورته وي یاره بس یو وفاق کې مونږ مخالف دي او زرداري او حیدر خان دی خو میلاو ځکه یې کارونه کوه، مونږ خو نواز شریف خلاف یو. مونږ بیا یو سوچ یې مونږ له جوړ کړو، مونږ وی چې بھئی مونږ بیا دوی سره ریپلی وکړو چې بھئی دوی مونږ مرکز ته ورسو، بیا به ته ګیله کوو. نو په 2018 کې الله پاک هغه ورځ راوسته، هغه خوشحالي راله او مونږ ډېرې زیاتې خوشحالۍ وکړې، زمونږ ملګرو مو وکړې، مونږ په خپلو خلکو، په مشرانو، په پاټو او خاص طور پښتونخوا په ټول هر څه باندې خپې کېښودې، ځکه چې پښتانه به د ملک کې تنګ دي، پښتنو سره زیاتې دی، کو هغه د دهشتګردۍ په لیول دی، کو هغه د مهنګایي په لیول دی، کو د بېروزګارۍ په لیول دی، کو هغه د لوډ شیډینګ دی، کو صحت دی، خو چې څومره مصیبتونه دي نه ټول په پښتونخوا کې دي. نو پښتانه تنګ وو، دی راوسته 41-42 سیټونو کې الله پاک دوی له 39-38 سیټونه ورکړه، واضح اکثریت له پښتنو ورکړه، 2 پیړۍ ورله عزت ورکړه، که نه پښتونخوا هېڅ چاله دوباره ووټ نه دی ورکړی، ولې چې هغوی به 15 کاله تېر کړه، به دروغ وي، هغوی به کینسل کړو. نو دې نه ظاهره خبره دا ده، ښکاره خبره دا ده چې پښتون تنګ دی، پښتون سره زیاتې دی. نو ځکه یې دله بیا یو پیړه چانس ورکړو چې بھئی دی به زمونږ به د دې حالاتو نه وباسي. ولې د ټولې خبرې په درنه کې د تقریرونه اوس هم په فیسبوک شته، که زه دروغ وایم تاسو وګورئ، داسې یو تقریر د دې نشته چې ده به یو نیک هدایت کو او د مدینې د ریاست خبرې، د عمر ضد خو د لا خبرې. نو زه خو ته د ټول نه وړاندې دا وایم چې په کم وخت کې عمر ضد خو یا د مدینې ریاست چې د متاثرینو په شکل کې لاړل، نو هغوی خو په سود پیسې نه دي راغستې. ستاسو خبره صحیح ده، دې کې هېڅ شک نشته. زمونږ پښتون عوام چې څومره ننګ په عمران خان پاکستان تحریک انصاف کړی دی، هغه د چا نه پټ نه دی. د پښتون قوم همیشه د هرې پارټۍ سره قرباني ورکړې ده، که هغه مسلم لیگ نون وه، که هغه پیپل پارټي وه، که تر څو پورې نن تاریخ خبره ده چې کله هم پارټي اوچته شوې ده نو د کې پي کې د پښتون د اتفاق نه اوچته شوې ده. د احتساب باره کې تاسو څه وایئ؟ نو احتساب باره کې خو موږ دا زیات اریان کړي یو چې دلته کوم احتساب دی، کوم عدالتونه دي د موږ دپاره.
نو که بیزه دې پټه کړه خو شرمونه دې وکړه کړی به دې او وکیل لاوله او ضمانت وکړه جج هم غوسه او پولیس هم غوسه او د شپې زر ته خپله خبره کوم زه هوایي ډزو کې بوتلم ډزې مونږ نه وې کړي په ایف آی آر کې مې دا لیکلي وو چې آتشبازي او په هغې کې په ما شپه هم کړې ده بیا مې وکیل هم نیولی 1000 روپۍ رانه وکیل اخیستې وې جج ته مې پیشي هم شوې هتکړۍ هم راته لګېدلي نو صرف او ډزې هم نه وې کړي جرم مونږ نه و کړی حالانکې بیا مونږ د دوی احترام وکړو چې قانون دی به ډزې خو هر چا کړي ودونه ډېرو مونږ یې ورکې بوتلو نو زه دا حق ریان یم چې شهباز شریف دوی خلکو نیو دی نیبو نیو دی حکومت وي چې بھئی په اربونو روپۍ پټې کړي د ملک بیړه غرقه کړي او په 14 ورځې ریمانډ کې 14 دن جسمانی ریمانډ او هغه پرون اسمبلی ته راغی او د حکومت نه او د نیب نه او د ججانو نه او د حکومت ټولې ادارې هغه بدنامې کړې کنځلې بدې ردې سپورې وي نو دا خو احتساب ماته نه ښکاري دا څه انتقام کاروایي ده چې یو سړی د جیل نه راځه او هغه کوه نو دا خو نه احتساب دی او نو ته زه احتساب وایم تاسو په دې باره کې اوس څه وایې تاسو خپل تاسو چې کوم خبرې وکړې دا تاسو چا ته ورول غواړئ مونږ په دې وخت کې دا خبرې خپل مشر ته وزیر اعظم ته جناب عمران خان ته ورو چې بھئی دا ته کومې پالیسۍ روانې کړي دي د ملک ته ترقۍ دپاره د ایمپ ته د تلو یا مهنګایي په لحاظ چې شیزونه ګران هم ټیکس لګوم بجلي ګران هم دا خو تېرو ګورمنټونو هم کړي دي نو د دې خل نه راوځي الټا کوم او ملک ښه په خساره کې راځي کنه دا خبره دا ټیم نوٹ کوي دا ورځ نوٹ کوي بیا چې دا 15 کاله کرا برابر شي بیا ورسره میچینګ وکړي نو زه دا امید نشم کوي چې دا دوی کومې پالیسۍ روانې کړي او کوم د دوی کارونه کوي چې بھئی مونږ به داسې کوو دا ټولې نقصان طرف ته روانې دي د هغې وجه دا ده چې د ملک ته قانون نه او د پارلیمنټ نه سزا جزا حیا دا هر شی ختم شوی پرون په پنجاب اسمبلی کې تاسو هغه توړ پوړ لیدلی ډیسکونه یې مات کړي مایکونه یې مات کړي هغه خلک نن بیا هم هغه شان ګرځي او دلته چې یو عام غریب سړی د بیزې په غلا کې یا څه په موټر سایکل کاغذ کې یا سره په جب کې سي چیټه میټه ونیول نو هغې غریب له بیاړه چې نو دا هېڅ قسمه ترقي نشي کوي لکه ستاسو د وینا مقصد دا دی چې کومه ناره وه کومه اواز اوچت شوی و په هغې اواز سره مونږ تړون کړی و د هغې اواز سره مونږ اتفاق کړی و د هغې اواز سره مونږ ننګ کړی و چې تبدیلي به راولو د غریب امیر به یو وي احتساب به چې کوم دی برابري د امیر او د غریب دپاره به یو شانتي لکه ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې هغه ناره لا تر اوسه پورې سر ته نه ده رسېدلې نه جي د هغې نه بلکل د هغې غبارې نه هوا وتې ده ځکه چې دوی وایي مونږ ته صبر وکړئ نو په کار خو دوی له دا وه چې مونږ هم خبره تسلیمو چې 2000 نه کېږي حالانکې چې کومې پالیسۍ دي نو دا د ترقۍ هم نه دي دا هم د ضلالت پالیسۍ دي ټولې د ایمپ نه پیسې راغستل یا شیزونه ګرانول مطلب هغه بوج او هغه نورو چې به کوم ظلمونه کول هغه دیم عوام ته هغه به چینج کېږي لکه خوشحالي نشي راتلی دوی خود لکه عمران خان صاحب په خپل یو خطاب کې دا خبره کړې وه چې لکه په 15 میاشتې کې به دننه مونږ د حالات کنټرول کو د حالات په برابر کو ځکه چې تیر شوي حکومت چې کومې قرضې راغستې وي د هغې اوس دومره یو بوج جوړ شوی دی چې د هغې بوج ختمولو دپاره لکه هغه لا تللی نه دی خو د هغه سوچ دا دی چې کیدای شي زه قرضه راوالم لیکن دا یو فرست ټایم یو وزیر اعظم دی چې هغه د قرضې تلو نه مخکې عوام ته په فکري نه وي چې زه قرضه راخلم نو د دې خبرې تاسو هغه له څومره داد ورکوئ نو بس مونږ خو ورته اوس هم وایو بیا هم ورته وایو چې دا دته څوک دا خبرې په غوږ کې چې څوک له دا پالیسۍ ورکړي چې مونږ به داسې وکړو ملک په ترقي وکړي پایه به روانې شي نو دوی د عمران خان سره بس د عمران خان نه به زه دا ووایم چې دوی ته یریږي او د بدنامۍ د ملک یې بدنامۍ چې را روان الیکشن کې عوامو ته بدنام شي او د شي نه وروستو شي ځکه چې دوی ته ټولو ته دا پته ده چې دا داسې یو انسان دی چې نه د چا مني چې کوم خبره کوم سوچ جوړ شو هغې پسې بیا دی کوشش کوي نو دله چې اوس په دې ټایم کې څوک هم دا مشورې ورکوي نو زه هغوی ته ښکاره غلوم چې غله دي ځکه درته وایي چې ته 6 میاشتې یادې کا ته کال یاد کا 2 کال یاد کا نو دې واضح مطلب دا دی چې د سره کم کابینه ده کم اسمبلی خلک دی نو هغوی ځان پوره کول غواړي چې وایي دا 2 کال عوام ته یاد کړه چې مونږ ځان پوره کړو بیا کو تا خدای شرموي نو شل پیڼې دی تا وشرموي د ملک چې کوم وزیر اعظم راځي داسې لا اوسه پورې نه دي راغلي چې هغه د راتلو سره چې کوم دی ماحول سیده کړي
زهره خبره ده چې مونږ او تاسو لم لږ شانتې صبر کول پکار دي، لږ شانتې حوصله کول پکار دي، لږ شانتې دله یو ټیم ورکول پکار دي چې آیا دې په دې ټیم کې چې کوم دی مونږ له هغه خپل ماحول درست کوي یا نه درست کوي. لکه زه به تاته دا ووایم که نه چې تاسو خو یو سماجي کارکون یې د پاکستان تحریک انصاف یو ښکلي څه الله دې تاسو جمدي لري ځکه چې ستاسو غوندې د نرانو او د پښتنو د لاسه چې کوم دی نو مونږ ننګ غیرت کوو او په تاسو لګیا یو. خو سختې دا هم دې کې مې شک نشته چې پښتون همیشه د پاکستان دپاره خپل قربانیانې ورکړي، خپلې سختې ورکړي، لیکن اوس چې دا کومه سخته تېره شوې دا مرحله دغه یو مرحله وه چې دا تېره شوه، اوس تېره روانه مرحلې کې چې کوم دی نو عوام لم پکار دي، تاسو لم پکار دي، موږ لم پکار دي چې موږ په دې مرحله کې هم د عمران خان صاحب سات ورکو او دغه هغې میشن ته دغه چې کوم خپل دغه دی هغې ته موږ انتظار وکړو چې آیا د دې نه څه جوړوي. نو په دې باره کې تاسو اوس د اورېدونکو ناظرینو ته څه وایئ چې دوی آیا د دغې خبرې صبر وکړي یا ستاسو دا مطلب دی چې لکه د 15 یا د 15 کالو چې کوم مسله ده هغه موږ ته په 3 میاشتو کې حل شي؟ نو زه ناظرینو ته دا ویل غواړم چې صبر خو به موږ بېشکه وبم کوو او هم کوو ورته، خو چې کومې پالیسۍ دوی اختیاري کړي دي او کومو پالیسو باندې دوی روان دي نو زما یقین نه راځي چې دغه پالیسو کې عوامو ته ریلیف میلاو شي. په دې پالیسو کې د ښکاره خبره دا ده چې زمونږ په علاقه باندې هم لکه هر قسمه ادارې هم شته، مخلوق هم شته. اوس د صفایي چې څومره د سړکونو غاړې دي تجاوزات دي نو هغه زمونږ دا کلی هغه شان ډک دی، ځنګلي کې کری په روډونو کې ولاړ دي. د ټیمې 3 کسان دي زمونږ په کلي کې دوی کار دی چې دوی به په میاخان کلي کې به دوی صفایي کوي، هغه شان نالۍ ډکې دي، سړکونه ډک دي. نو د دوی تنظیم کو ورته صبر کوي به زه خو ورته خپل ځاني نه کوم ځکه چې تنظیم له دا په کار دي، د تنظیم دا کار دی چې دوی مخې ته دا ورکړي د خپل کلي مسلې هغه به د ملک په سطحه مسلې هم واري. نو نور دی ډېره مننه. ګرانو کتونکو دا زمونږ یو ورور ګرانو کتونکو زمونږ د دې ورور خبرې تاسو واورئ. یقیني خبره ده چې کوم سړی د پارټۍ سره تعلق ساتي، د پارټۍ دپاره قرباني ورکوي، هلې ځلې کوي، منډې ترړې وي، ظاهره خبره ده چې هغه ته به هم دلي یو صدمه میلاویږي چې کله هغه ته خپل ماحول درم برم ښکاري. زموږ د دې ورور خبرې دي ان شاء الله تعالی دا به مونږ کوشش کوو چې د دوی د اواز به که خیري هغې ادارهدارانو ته ورسي، هغې واکمنو هغې چارواکو ته به ورسي او زموږ د دې ورور په دې خبرو به ان شاء الله تعالی ډېر زر ته زره عمل درآمد وشي. نو زمونږ هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه دا یو غریبانه دردمندناکه اپیل دی چې زر ته زره دی په دې مهنګایي باندې په دې حالاتو باندې کابو راولي او عوامو په مخ کې دی هغه شانتې هیرو ځان ثابت کړي لکه څنګه چې د الیکشن نه مخکې و. تر بل پروګرامه پورې ملک سلطان ولی ستاسو نه غواړي اجازت د الله په امان.